په دې درس کې اټولو نه اول خبره چې کومه وه هغه دا وه چې للذکر مثل حظ الانثیین، نرینه دپاره به چې کوم ده د دوو ښځو حصې برابر وي. حکمت هم بیان شولو. اوس دې ځای کې عموما خبره ده چې دې کې الله رب العزت د ښځې یعنی د خور وله حصه هم مقرره کړې ده. لکه عام طور باندې خور ته حصه نه میلویږي، صرف ورونو ته حصه میلویږي. دا د مونږ پښتو قانون ده یا دا د مونږ خپل ځان نه جوړ کړی شوی قانون ده. که چیرې داسې خبره وي په دې خبرې کې مونږ د قرآن ول یوه حصه خو منو چې لذکر ده، اور دویمه حصه د قرآن ول چې مثل حظ الانثیین، دا حصه کومه د قرآن دې حصې نه مونږ انکار کوو، دا حصه مونږ نه منو. عموما دا خبره مخته راځي چې کوم خلک دي هغوی خویندو ته خپلې حصې وایي چې دا د تاسو وله حصې دي، بیا ورته خویندې وایي چې مونږ حصې نه اخلو، نو دا یې ډېرې خوشحالۍ سره ځان پسې ولیکي چې دا د ما وله حصه شله، خور ماته معاف کړله. ګوره دې کې یوې خبرې پېژندل دا ضروري ده. که چیرې دغه ورور دغه حصې چې کومې دي دا خور ته یعنی یا خور معلومه وه چې دغه ورور ما باندې ظلم کوي یا دغه ورور ما باندې زورور ده، دغه ورور که چیرې مو ځمکه تر واخیستله ما ته به تکلیف روکي، ما په کور بندیبان کی، په دې صورت کې خو به دغه که چیرې خور ورته معاف کړله نو دا د زړه د پوسه ورته معاف کوي. دا معاف کول د دې وله دا جایز نه دي چې دغه ورور یې چې کوم ده واخلي. هغه که چیرې زړه نه یې چې کوم ده معاف کوله، زړه نه ورته بالکل دا خبره ورته کوله چې یارې ما دغه ځمکه تا ته کومه ما ته راکوي ده، ما زړه نه درته معاف کړي ده، یقینا دا خبره معلومېدله هم اور دا اخ صورت کې کېدلی شي چې خور ته پاته وي چې دغه ورور ما ته اسې په خولې نه وي بلکې دا حصه ما ته اسې هم راکوي. خو چلو ما اخله تر په دې صورت کې بیا دغه ورور دپاره د خور وله حصه د اخیستل صحیح ده. اور په بل صورت کې دې دپاره دغه ورور خور وله حصه چې کوم نه دې دپاره حلاله نه ده بلکې حرامه ده. ها په بل صورت هم جوړېدلی شي که چیرې دغه حصه خور ته ویر کړلی شي، خور په دغه خپلې حصې باندې قبضه وکړله، هغه د بعد چې کوم د خور اوس قبضې نه بعد ورور ته ورکولی شي، د دې ته اختیار ده ځکه چې اوس یې په خپلې حصې کې راغلله، خپلې حصې نه بعد چې کوم د اوس ورور ته ورکوي د دې دپاره بالکل جایزه ده او صحیح ده. خو هلې ځکه د دې په قبضې کې راغلله، که چیرې دې په قبضې کې نه وي راغلي، ورور ورته صرف زبني چې یاره تو ته مو دا زه تو ته در کوم، خور ورته وایي چې زه تو نه اخلم، دې صورت کې چې کوم د ورور دپاره د دې اخیستل دا جایز نه ده. نو قرآن اور حدیث چې کوم ده خور دپاره حصه مقرر کړي ده، په کار ده چې موږ هم خور دپاره پوره حصه ویر کړو.